نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د 15 رمضان نه مخکې دا وظیفه تاسو کوئ. د چا کو نن 15 روژه وي هغوی دې نن وکړي، د چا کو سبا 15 روژه وي هغوی دې سبا وکړي. ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته عظیم شان وظیفه ده. دا مقدر محترمو دا مس نشي ځکه چې دا په کال کې یو پیره دا موخه راځي او دا وظیفه زمونږ د سورة الکوثر وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چا چې په دې ترتیب او په دې طریقه باندې د سورة الکوثر دا وظیفه وویله، یاد ساتئ د هغوی به تمام حاجتونه الله پاک پوره کړي، تمامې مسلې به الله پاک ختمې کړي. دغرنګه څومره دی قرضدار د الله پاک به له قرض دا په ښه طریقې سره ختم کړي. څومره څیزونه دي، یا نوکري ده یا دولت دی یا دغرنګه نور څه کارونه دي، په هغې کې ډېره زیاته بې برکتي ده. الله پاک به دغه بې برکتي په برکت کې محترمو دا بدله کړي. کوشش وکړئ محترمو، وظیفه ډېره د کمال ده، په خپل هم وکړئ، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربه کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک الله پاکم خوشحاله آباد ساته. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده دا د 15 رمضان نه مخکې کول دا پکار دي. یاد ساتئ محترمو چې انسانان دا په ورکولو باندې حبه کېږي، الله پاک په ورکولو باندې خوشحالیږي. الله پاک نه چې مونږ کله یو څیز غواړو نو الله پاک په هغې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. نو الله پاک دی منګه د چا محتاجۍ نه صرف د الله پاک منګه او تاسو د خپلې بندګۍ او د خپل رضا محتاج ساتي. محترمو د چا کو څومره مسایل دي، دا که دنیاوي دي دا که اخروي دي، د سورة الکوثر دا وظیفه دی په دې ترتیب باندې وکړي. او سورة الکوثر د قرآن مجید د ټولو نه وړوکی سورت دی او ډېر زیات عظیم شان دی، ډېر زیات برکات لري. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته پکې یو قسم لا خوشخبري ده. چا هم دا وظیفه محترم اوسه پوره کړې ده، مایوسه شوي نه دي، ناامیده شوي نه دي. الله پاک د خپلو خزانو نه هغوی ته ورکوي. الله پاک وایي که دا تمام بندګان زمانه وغواړي او سم زمانه وغواړي، یا تمام خلکو له زه ورکړم نو بیا هم زما خزانو کې کمی نه راځي. یاد ساتئ چې په دې صورت کې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي انا اعطیناک الکوثر. ای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم منګه تا ته حوض کوثر درکړی دی. فصلی لربک وانحر، په د رب دپاره مونځ کوه، په د رب دپاره قرباني کوه. ان شانئک هو الابتر، ستا چې کوم دشمن دی دا به همیشه دپاره نامراد دی، دا به همیشه دپاره تباه و ذلیل. محترمو الله پاک نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته حوض کوثر ورکړی دی. نو که موږ دا وظیفه کوو په دې نیت باندې کوو چې پروردګاره نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ستا ډېر زیات محبوب ترین پیغمبر او ته هغوی ته په دې صورت کې د هغوی سره وعده کړې ده چې زه به تاسو له درکوم حوض کوثر، یا الله پاک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه حوض کوثر هم ورکړه. د هغوی په توپیل باندې زمونږ تمامې قرضې دا ختمې که. یاد ساتئ محترم په تاسو چې کوم قرض دی دا به الله پاک په ښه طریقې سره دا ختم کړي. بیا که ستاسو څه مسایل دي نو د دې وظیفې نه بعد دعا وکړه، الله پاک به ستاسو مسایل دا به ختم کړي، ستاسو تمام حاجات دا به الله پاک محترمه پوره کړي. که چېرته ستاسو مسلې دا د مال او دولت دي، الله پاک به د مال او دولت به انتها درکړي. چې کله تاسو دیاړي راوالئ یا تاسو مزدوري راوالئ، دغه رنګې په پټرول اچوئ یا ډیزل تاسو اچوئ، بل څه کار کوئ، که چېرته واده عادي وي او په دیګونو باندې د سورة الکوثر د تلاوت وشي، یا کله په پټرول پمپ کې تاسو تیل اچوئ نو په هغې باندې دا سورة الکوثر د تلاوت وشي، یا په وړو باندې دا وشي، انشاءالله العزیز په دې کې برکت دا پکې ډېر زیات وي. الله پاک به تاسو له ډېر زیات خیر او برکت دا به درکړي. یو ځل تاسو ټرای وکړئ، انشاءالله العزیز همیشه دپاره به
سورة الکوثر تاسو ډیر زیات پاورفول دا بیا مومئ. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د سورة الکوثر وظیفه ده. که چېرته ستاسو حاجت د نوکرۍ وي الله پاک به نوکري درکړي. که چېرته تاسو په ټینشن کې یې الله پاک به ستاسو ټینشن ته به ختم کړي. یاد ساتئ محترمو چې څومره مسلې دي ستاسو دغه رنګه څومره د مال او دولت حوالې سره خبرې دي الله پاک به ستاسو مسلې دا به ختمې کړي او تاسو سره به الله پاک بهترین او عظیم شان ژوند درکړي. دا وظیفه د محترمو هغه سړی وکړي چې د کوم سړي د الله پاک په خزانو باندې اعتماد وي. هغه زنانه دې دا وظیفه وکړي چې د چا د الله پاک په خزانو باندې اعتماد وي او دغه رنګې د الله پاک نه غوښتلی شي او مکمل یقیني داسې نه بس چې وشوه که وشوه که ونه شوه نو نه به یې شوي نه، چې مکمل د الله پاک په خزانو باندې یقیني چې او دا صورت ما وکړو د دې صورت وظیفه ما وکړله الله پاک به لازمن زما مسله دا به حل کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمامې مسلې په ښه طریقې سره محترمو دا به ادا کړي. یاد ساتئ چې کله موږ وظیفه شروع کوو د وظیفې نه مخکې وروسته کوشش کوو چې ګناه ونه کړو. او بله خبره دا چې موږ د منځونو اهتمام ډېر زیات وکړو. د رمضان میاشت ده د منځونو اهتمام پکې ډېر زیات وکړو، د قرآن مجید تلاوت پکې ډېر زیات وکړو. دا به زمونږ او ستاسو لپاره ډېر زیات بهتري. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده هغه داسې ده چې موږ به 100 پیرې سورة الکوثر دا به سهار ووایو او 100 پیرې به سورة الکوثر دا ماښام کې ووایو. دا موږ روزانه کوو. روزانه 15 رمضان نه مخکې دا وظیفه به روزانه کوو. انشاءالله العزیز سره په طفیل به الله پاک زموږ تمامې مسلې دا به ختمې کړي. درې سره لا حول ولا قوة الا بالله دا هم 100 پیرې وایو. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله دا به وایو. پر دې نه مخکې او د دې نه وروسته به 21 پیرې درود ابراهیم وایو. نو ترتیب به دا شي اسان 21 پیرې به درود ابراهیم وایو، یا به 100 پیرې سورة الکوثر وایو، بیا به د هغې نه بعد 100 پیرې لا حول ولا قوة الا بالله دا به وایو، بیا به د هغې نه بعد 21 پیرې درود ابراهیم وایو او بیا به د هغې نه بعد لاسونه اوچت کړو الله پاک ته دعا به وکړو. داسې دعا چې هغه قبلیږي، داسې دعا چې تا ته هم پته ولګي چې هغه الله پاک یې قبلوي. دومره په زارۍ باندې دومره په مینت باندې انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمامې دعاګانې دا به قبول کړي. که ستاسو مسله د رشتې وي، که ستاسو مسله د محبت وي، که هر څه مسله وي انشاءالله العزیز سورة الکوثر دا ډېر زیات پاورفول او ډېر زیات طاقتور صورت دی. په یقین سره وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمامې مسلې دا به ختمې کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته.